حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب شروع شوی دی. پردو تور سرو زنانو ته قتل حرام دی. دا شانتی بیگیری خیستا لکانو ته قتلم حرام دی بغیر د شرعی ضرورت نه. او دې سره دا خبرم ده چې د زنانو پردو سړو ته هم قتل حرام دی. څنګه سړي دپاره ښځې ته قتل حرام دی، دا شانتي ښځې دپاره سړي ته قتل هم حرام دی. او نن دا ګناه څومره عامه ده، بمشکل به ترنه څوک ښه سړی بچ کېږي. زنانه د کورونو نه څومره وځي روځي، بازارونو کې کم حال دی، زمونږ د پېښور ښار کم حال دی. ته به وایې چې د زنانو مړی ژوندی ډېر شوی دی، بس لارو کوڅو کې. او بله لباس هم د حیا والا لباس نه دی. بیا فوټوان او تصویران د هغې هغه عموم او شیوع خو هر چاته معلومه ده. خو چې کله الله پاک نه بنده وغواړي چې الله زما د سترګو حفاظت وکړي، الله زما سترګې بچ کړي د ګناه نه. د سورت اسراء 14 نمبر آیت په دې باب کې راوړی دی. او په دې 14 آیت کې د سورت اسراء دا خبر الله پاک کړی دا چې د غوږ سترګې او د زړه نه به خاص طور سره سوال کېږي د قیامت په ورځ، تپوس پتې کېږي. غوږ نه، سترګې نه او د زړه نه به څه کېږي. وقال الله تعالی، الله پاک ارشاد فرمایي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان السمع بېشکه غوږ، والبصر او سترګه، والفؤاد او زړه، کل اولئک کان عنه مسؤولا، د هر یو نه به پوچ ګچ کېږي. سترګې نه به دا تپوس کېږي تا څه لیدلي دي، څه دي کتلي دي. غوږ نه به دا تپوس کېږي تا څه اورېدلي دي. نو که زما د سترګې او د غوږ نمبر راشي او ما نه تپوس کېږي، نو زما سترګه خو به ورته وایي چې ما پې پردو تور سرو ته بلا ډېر کتلي. او که زما د غوږ نمبر راشي نو څه به وایي بلا غیبتونه مې پې اورېدلي. دا دوه ګناهونه د سترګې او د غوږ ډېر عام دي. ښه سوچ پې وکړئ. خیر خو خدای پاک رحم جولی ته ځان ورغورځو، یا الله ته مې بچ کړي. د غوږ ګناه چې نن کومه عامه ده، غیبت او د سترګې ګناه بد نظري. او ضروري خبره ده چې کله سترګه غلطه استعمال شي، غوږ غلط استعمال شي، نو بیا زړه د غلط سوچ او خیال نه بچ کېدی شي. دا خو زړه ته ډېرې مضبوطې لارې دي، سترګه او غوږ. چې زړه ته د سترګې او د غوږ په لاره باندې ګند ورلو، دا خو هېڅ کله بیا صفا کېدی نه شي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو د ټولو اندامونو حفاظت وکړي. او د دې درېو اندامونو د غوږ، سترګې او د زړه په طور خاص دې الله پاک مونږ او تاسو له دا اندامونه محفوظ کړي. امانت به د لحد په منځ کې پروت وي، امانت به د لحد په منځ کې پروت وي، که چا ځان کو سلامت په دا دنیا دی به امانی سلامي به پروت وي په قبر کې. مجال شته که چینجی د غوږ او سترګې او زړه ته څه ووایي، نه د قبر خاورې بیا خاورې کولی شي. خو اله چې د سترګه، غوږ او زړه صحیح استعمال کړي. د عبدالرحمن بابا خلاصه بس په دې شعر کې راټوله کړې ده. د عالم لوی عالم. او دا مونږ او تاسو ځان ته یاد کړو چې دا مونږ او تاسو ښکلې ګاټې او ښکلې سترګې نه دی چې په کجل او په رانجه او په مسکارو باندې زنانه ښایسته کوي. په دې کې به په قبر کې چینجي کېږي. چینجي دا د سر دا کوتي دي، تاخونه دا ګړچي، دې کې به چینجي تخلي. دا غوږونه ټول بدن کې، دا زړه. نو عبدالرحمن بابا وایي که چا دلته غوږ، سترګه، خپل اندامونه محفوظ کړ، خدای پاک به په قبر کې د چینجو نه، د خاورې کېدو نه محفوظ کړي. او په آخرت کې به الله پاک د جهنم د اور نه محفوظ کړي. د سترګې خیانت الله پاک ته معلومه دی. سورت غافر کې الله پاک 19 آیت کې مونږ ته ویلي دي، وقال الله تعالی، الله پاک ارشاد فرمایي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعلم خائنة الاعین. الله پاک ته د سترګو غلا معلومه ده. یعلم خائنة الاعین، الله پاک ته د سترګو غلا معلومه ده. په سترګو زه غلا کوم، زما به دا خیالي چې ما ته پلار نه ګوري، مور راته نه ګوري،
ښځه راته نه ګوري، لور راته نه ګوري، استاد راته نه ګوري، مشر ورور تره ماما د کلي د مالک سپینګیری مشر یار دوست ما سره خو څوک هم نشته. دا خو زه چکر له سیل له راوتی یم، زړه خوشحالولو له راوتی یم، بار ملک ته راغلی یم، دلته ما سره څوک دي، ما څوک ویني. نو الله فرمایل چې ما ته ستا د سترګې غلا معلومه ده. وما تخفي الصدور، او ظاهره ده چې سترګه کله غلا وکړي نو بیا اړه کې خو سوچ نه راځي کنه، اړه کې ګنده خیالونه شروع شي بیا. نو الله وایي وما تخفي الصدور، هغه سوچونه او خیالونه هم راته معلومه دي چې کوم په سینو کې یعنې په زړونو کې پټ دي. عالمان فرمایي د سترګې غلا، زما په خیال په خپله هم پرې پوهېږو چې د سترګې غلا نه څه مراد دی. یو کس پټ په داسې څیز باندې نظر اچوي چې هغې ته کتل ناجایز وي، پټ ورته ګوري، پټ د سره چې کوم ناس کس دی هغه ته پته هم نه لګي، خو الله جل جلاله ته ټول خلق معلومه دي، الله ته خدا پته ده، الله ویني ګوري. ما تاسو ته د لقمان حکیم صاحب هغه حکمت ویلی که نه چې زوی ته ویلي هوښیارتیا، د زوی ډېرې مودې پورې پابندۍ کې ساتلو، بیا یو ټایم کې ورته وایي بچی اوس دنه پابندیانې اخوا کوم او اجازت دی درته، بس د خپلې خوښې ژوند تېروه. نو د خپلې خوښې ژوند خو ګناهونه دي، یعنې ګناه کوه، زه درته اجازت دی، خو بچی داسې ځای کې ګناه کوه چې هلته الله پاک نه وي، چې الله دې نه ویني، بس الله نه پټه کوه ګناه، نو الله نه خو نشي پټېدی. مونږ خو الله پېژندلی دی، د الله معرفت خو مونږ زده کړی دی. الله څوک دی؟ الله واجب الوجود دی. د واجب الوجود څه معنا ده؟ و دی وي به، دا وایي، دا د خدای پاک صفات، دا وایي، دا په زړه ډېر ښایسته اثر کوي. الله واجب الوجود دی، و دی وي به، دا یو ټکی شو. الله قادر مطلق دی، هر څه کولی شي. الله خالق کل دی، هر شی هغه پیدا کړی دی او پیدا کوي. الله پاک مالک الملک دی، د ټولې بادشاهۍ یوازې مالک الله دی. او الله علیم کل دی، هر شی ورته معلوم. زمونږ خو به دا خیال چې دې وخت کې مونږ د بامې خیلو جامع مسجد امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دې جومات کې ناست یو، نو مونږ نه ملایکې څه خبر دی او خدای څه خبر دی. تاسو په الله باور وکړئ چې دې وخت کې زمونږ او ستاسو تذکره الله پاک په عرش باندې د ملایکو سره راخستې ده. وایي چې کله په مخ د ځمکه څو کسان یو ځای شي او د الله پاک تعریف او صفات بیانوي، نو دغه دوران کې الله پاک حملة العرش ملایکو ته وایي ګورئ که نه دا په ځمکه وګورئ. تاسو ویل چې مې پیدا کوه، دي به خون خرابه کوي، ټول خو څه خون خرابې والا هم نه دي، دي زما د ویرې نه زما خبرو ته راجمع شوي دي، تاسو ګواه اوسئ، دي ما وبخل ښه. ملایکې ورته وایي دا یو کس ورکیا چې په 13 بله کې راغلی دی 13 بله کې داس دې مجلس کې یو کس سره کار و، یا د مړي لاندې راغلی خو کېناستو چې بس زه درس ته دې ته هم کښېنم. وایي د دې سره د ناستې د برکته دا داسې ناس خلک دي چې د دې سره اسې هم سړی کښېني وي، هغه هم زه نه بې برخې کوم، زه د دې د ناستې د برکته مې دی مبخل. نو الله پاک علیم کل دی، دې وخت سره ورته مونږ معلومه یو. او څنګه ورته معلومه یو؟ داسې یو بل ته هم نه یو معلومه. زمونږ او ستاسو په دې وخت کې په زړه کې چې کومې ارادې دي که نه، سم د شپې نه غوټه کړي دي چې سبا له به داسې کوم، سهار به داسې کوم. د اوس وخت کې چې کومې نوې نوې خیالونه او سوچونه او جذبې او نیتونه پیدا شو، ښه دي او که بد دي خدای ته پته. اوس زما د زړه د نیت نه والله که تاسو خبر یئ، او ستاسو د زړه د نیت نه والله که زه خبر یم. علیم بذات الصدور څوک دی؟ د زړونو د رازونو نه خبر. دې وجې نه یو خبره ورته کومه، در باندې درنه ونه لګي. تاسو به اورېدلي بعضې کسان څه وایي، وایي یاره جي اخرنی دور دی او ټول منافقان دي او د یو بل په زړونو پوهېږي. اورېدلی م ده دا مسله، دا غلطه ده. که مخکې دوري او که منځنی دوري او که اخرنی دوري، څوک هم د چا په زړه باندې پوهېږي نه. بله یو خبره چلېږي، تاسو به اورېدلي، وایي زه ستا زړه کې ناست یم، زه ستا زړه کې ناست یم، ستا د زړه نه خبر یم. جي نه نه داسې نشته دی قرآن شریف کې دي، د زړه د حال نه په یو ټایم کې څوک نشي خبرېدلی. که داسې ورته وایي دا بیا په نبي علیه السلام دروغ تړلي. الله پاک وایي د زړونو د حال نه یو الله خبر دی. او بعضې کس وایي د منافقانو دور به شي او بس د زړه د حال نه به خبرېږي، او دا پکې لا زیاتي خبره ده چې وایي دا حدیث شریف دی، نبي علیه السلام ویلي دي، نه دروغ دي، دا نبي علیه السلام دروغ تړلي دي. د زړه د حال نه څوک هم نه خبرېږي. او بعضې کس ورکې داسې لږ مخکې لاړ شي، وایي زه ستا زړه کې ناست یم، ستا د زړه نه خبرېږم، دا د خدای دعوه ده، نعوذ بالله. نو بعضې ځینې خبرو ته سوچ پکار دی. نو د ټولو څیزونو نه واړه وي که لوی وي، د دې علم محیط علم الله پاک سره دی. اوس چې کله یو سړی د سترګې غلا کوي که نه، په پټه پټه باندې ناجایز ځای ته ګوري، په پټه موبایل کولو کړی دی او خپل بچي خپله بیبي ورسره په بستره ده، هغې ته هم پته نه لګي او دی ورکې ګندونه ګوري. نو که بیبي ته پته نشته، مور پلار ته پته نشته دی، چا ته پته ده؟ الله پاک ته پته ده. الله ویني، د الله نه حیا پکار ده.
वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।